بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 43 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ باب اول صرف کبیر فعل نهی حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله د نهی په گردان کې به مونږ اوس تاکید پیدا کوو په نون ثقیله سره. د تاکید دوه نونونه دي. دې نه مخکې درسونو کې مونږ ویلي نون تاکید دوه قسمه دی، یا به نون تاکید ثقیله یا به نون تاکید خفیفه. نون تاکید ثقیله مشدد شد والا نون ته وایي، او نون تاکید خفیفه دا د جزم والا نون ته وایي، ساکن نون ته وایي. او دا همیشه دا نون تاکید وي، دا نون تاکید کاغه ثقیله وي که خفیفه وي، همیشه د صیغې په آخره کې راځي، او دا لای نهی د صیغې په شروع کې راځي. نو مونږه لا تضرب معنا دا ساده د نهی گردان دی. مونږ سره لا تضرب ته یو سړی وخل مکوه. زه وایم ته یو سړی بالکل، یا ته یو سړی هرگز، یا ته یو سړی خامخا وخل مکوه. نو د هغې دپاره به مونږه نون ثقیله استعمال کو. نو د نون ثقیله استعمال طریقه ما ښودلې ده چې کله د دې نه مخکې حرف باندې جزم وي د دې نون ثقیله نه مخکې وګورئ دا تضرب دی، د سره زه نون ثقیله لګوم. د دې نون ثقیله نه مخکې حرف ساکن دی، نو د دې نون ثقیله د وجې نه په ده باندې زبر راشي. لا تضربن معنا ده ته یو سړی هرگز وخل مکوه. هرگز دلته به اوس د نون ثقیله معنا مونږه هرگز هم کولی شو، بالکل هم کولی شو، خامخا هم کولی شو، ضرور به ضرور هم کولی شو. څلور قسمه معنی مونږه د دې نون ثقیله په دې نهي گردان کې کولی شو. ټیک شوه؟ نو لا تضربن معنا ته یو سړی بالکل وخل مکوه، ته یو سړی هرگز وخل مکوه. نو دا هرگز د دې نون ثقیله معنا م ورسره وکړه. د دې معنا د ته لکه دې کې مونږ تاکید پیدا کړو چې ته به ګورې ته به بالکل وخل نه کوې. ټیک شوه؟ لا تضربن ته بالکل وخل مکوه، ته خامخا وخل مکوه، ته ضرور به ضرور وخل مکوه، ته هرگز وخل مکوه. نو لا تضربن معنا ده ته یو سړی هرگز وهل مکوه. ټیک شوه؟ لا تضربا دې سره چې نون ثقیله ولګي نو ما تاسو ته قاعده مخکې نه ویلې وه، نون ثقیله باندې همیشه زبر وي، خو چې د دې نون ثقیله نه مخکې الف وي نو د دې الف د وجې به په دې نون ثقیله باندې زیر راځي. لا تضربان معنا ده د لا تضربا معنا ده تاسو دواړه سړي وخل مه کوئ. د کې امر دی، د کې نهي ده، نهي د کار نه کولو حکم دی پکې. لا تضربا تاسو دواړه سړي وخل مه کوئ. زه اوس پکې تاکید پیدا کوم، لا تضربانې تاسو دواړه سړي هرگز وخل مه کوئ. تاسو دواړه سړي هرگز وهل مکوي. لا تضربو تاسو ټول سړي وخل مکوي. دا د نهي دا حکم پکې دی، خو تاکید پکې نشته. اوس پکې تاکید پیدا کو، نو د تاکید دپاره به دې سره په آخره کې موږ نون ثقیله لګو. نو دا نون ثقیله به د دې د جمع مذکر صیغې نه دا واو او الف هم ختم کی. نو دا به شي لا تضربن. لا تضربن د دې لا تضربن معنا د تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوئ، هرگز وهل مکوئ. نو لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن ته یو سړی هرگز وخل مکوه. لا تضربان تاسو دواړه سړي هرگز وخل مکوئ. لا تضربن تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوئ. ټیک شوه؟ اوس موږ راځو د مؤنث حاضر صیغو له. نو د هغې لا تضربي دی. لا تضربي معنا ته یوه ښځه وخل مه کوه. زه وایم په دې کې تاکید پیدا کوم، نو دې سره به نون ثقیله لګوم. نون ثقیله به بیا دا یا ساکن ختموي د دې صیغې نه. نو لا تضربن به شي. لا تضربن، لا تضربن معنا ده ته یوه ښځه هرگز وخل مه کوه، یا د دې هرگز په ځای ته بالکل هم استعمالولی شي. ته یوه ښځه هرگز وخل مه کوه، یا داسې مو وایه ته یوه ښځه بالکل وخل مه کوه. ټیک شوه؟ د بالکل لفظ کې زور دی، په د هرگز لفظ کې زور دی، ته په د خامخا کې زور دی، او په د ضرور به ضرور کې زور دی. لا تضربا معنا ده تاسو دواړه ښځې وخل مه کوئ. دې سره نون ثقیله لګوم، په دې نون باندې نون ثقیله باندې به زیر ولګو ځکه چې مخکې ته الف دی. تاسو دواړه ښځې هرگز وخل مه کوئ، هرگز وهل مه کوئ، وهل مکوي. لا تضربن دی. نو دی لا تضربن سره چې کله مونږ نون ثقیله لګو، نو نون جمع مؤنث سره چې کله نون ثقیله لګي، نو دې سره د نون ثقیلې
او د نون ضمیر په منځ کې جداوالی لازمي دی نو د دې نون ضمیر او د تضربن نه دا نون چې دی دې ته نون ضمیر وایي یا نون جمع مؤنث ورته وایي نو د نون جمع مؤنث او د نون ثقیله یو بل سره نه لګي نو د دې د روغې دپاره د الف په منځ کې راشي نو لا تضرب نانی لا تضرب نانی د لا تضرب نانی معنا تاسو ټولې ښځې هرګز وخل مه کوئ هرګز وهل مه کوئ ٹھیک شو نو لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربنان دا زموږ سره د نهي حاضر مؤکد بانون تاکید ثقیله گردانو لا تضربن ته یو سړی هرګز وخل مه کوه لا تضربان تاسو دواړه سړي هرګز وخل مه کوئ لا تضربن تاسو ټول سړي هرګز وخل مه کوئ لا تضربن ته یوه ښځه بالکل وخل مه کوه یا ته یوه ښځه هرګز وخل مه کوه لا تضربان تاسو دواړه ښځې هرګز وخل مه کوئ لا تضربنان تاسو ټولې ښځې هرګز وخل مه کوئ نو دا د نهي حاضر مؤکد بانون تاکید ثقیله گردانو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام